السلام علیکم ښه راغلاست ملګرو. عمران خان یې چې په کم ټایم کې ګرفتار کړو نو آیا په هغه باندې تشدد وکړلی شو که ونه کړلی شو؟ عمران خان چې کوم دی نو د چا په وینا یې گرفتار کړو او د دې سره سره عمران خان د گرفتارۍ نه مخکې یو ویډیو پیغام جاری کړی و چې په هغه ویډیو پیغام کې چې کوم دی نو څه ویډیو په عمران خان باندې تشدد چا وکړو په دې باندې به ټوټل خبره کوو خو د دې نه مخکې ویډیو د سره ضرور مخې ته شیر کړئ. ملګرو تاسو ته پته ده چې عمران خان تللی اسلام آباد های کورټ ته او هلته کې د هغه تاسو ته پته ده چې په هغه په سوونو مقدمات درج کړلی شوي دي د هغې په پیشۍ کې. اوس چې څنګه عمران خان تاسو ته پته ده بایومټریک له لاړ دننه کمرې ته نو د شا نه چې کوم دی نو رینجرز اټیک وکړو چې رینجر اټیک وکړو شیشې یې ماتې وکړې توړ پوړ یې وکړو انتهایي او د دې سره انتهایي په بدتمیزۍ سره عمران خان یې د کالر نه ونیو د ویلچیر نه یې راپاسو چې دا آیا د دې سوال جواب تاسو ماله راکئ چې د یو د ملک د یو سابقه وزیر اعظم سره آیا دا ښه ښایي چې هغه چې کوم دی نو ته د کالر نه ونیسې او راپایسې د ویلچیر نه ټیک فله چې هغه ته مسله هم ده او ورسره په هغه باندې اټیک شوي دي هغې چې کوم دی نو د ویلچیر نه راپاسولو او انتهایي چې کوم دی نو مار داړې وکړو انتهایي چې کوم دی نو په هغه باندې چې کوم دی نو ډېر په سختۍ سره چې کوم دی نو د هغه ګرفتاري وکړلی شوله چې یقیني دا قابل مذمت ده او دا داسې ښکاري ذرایع وایي چې دا یو انتقامي کاروایي وه دا یو داسې کاروایي نه وه چې یو سړی ته ونیسي لږ په سلیقه طریقه سره خلک را چې کوم دی نو ګرفتار کړي او په هغه باندې داسې مار داړه کول ورسره چې کوم دی د کالر نه نیول دیکې ورکول نو یقین وکړئ چې دا بالکل کولاو د دې پته لګي چې دا چېرته انتقامي کاروایي وه. اوس راځو چې دا چا ګرفتار کړو نو دا د نیب په وینا باندې د نیشنل اکاونټیبلټي آرډیننس 1999 چې کوم سیکشن 9 ای تحت د دې تحت چې کوم دی نو داسې شو دا یې ګرفتار کړو. اوس تاسو ته پته ده چې څنګه عمران خان ګرفتار شو نو د هغه چې څومره هم کارکنان دي چې غټ شهرونه دي او که وارکوټي شهرونه دي په هر ځګي کې خلک راووتل او انتهایي په غیظ او غضب کې ټول خلک د هغه چې کوم دی ځکه چې دغه شان ګرفتاري شرمناکه ګرفتاري د هغه سره بدتمیزي کول یقین وکړئ چې هغه د هغه کارکنانو برداشت نه کړله او هغه اوس راوتي دي او چې کوم دی نو باقاعده دغه توړپوړ یې شروع کړی او حالات انتهایي د کنټرول نه چې کوم دی نو بهر دي. اوس راځو چې عمران خان تاسو ته پته ده د ګرفتارۍ نه مخکې یو پیغام جاری کړی آی اس پي آر ته مخاطب و چې په ما باندې 2 ځله د قتل حملې وشوي د هغې ذمه دار فیصل نصیر دی میجر فیصل نصیر چې کوم دی نو د هغې ذمه دار دی او عمران خان دا خبره هم واضحه کړه چې د یو فرد د وجې نه ټوله اداره چې کوم ده نو هغه موږ نه بدنامو صرف دغه یو فرد موږ چې کوم دی نو ټارګټ کوو چې دا زموږ خلاف چې کوم دی نو انتهایي انتقامي کاروایانې کوي او د چې کوم دی نو زما د قتل منصوبې تیاری کړي دي او عمران خان ویل چې دا به زما د مرګ ذمهوار هم وي. د دې نه پس احتجاج چې کوم دی نو په ټول ملک کې شروع شو په هر ځګي کې چې کوم دی نو خلک راوتې دي. ملګرو تاسو څه وایئ تاسو راسره هم خپله رایه شریکه کړئ بالکل په دې باندې نور هم سیاسي لیډرانو د دې چې کوم دی نو مذمت کړی دی دغه شان ګرفتاري د عمران خان نه وه پکار که هر څه دی هغه باقاعده خپل کیسونو ته ځي پیشي کوي او رینجرز چې کوم دی نو دا بدتمیزي د هغو سره وکړله چې په دې طریقه سره چې کوم دی نو څه ګرفتار کړو باقاعده د دې خبرو ثبوتونه موجود دي کومه خبرې چې مونږ تاسو ته درکوو نو د دې ثبوتونه باقاعده موجود دي.